که سړی ته به څنګه پته لګي چې ما نه الله رضا دی او ما نه الله خفه دی. چې کله بنده نه الله خفه شي، کور تی نه علي نه، ګاډی تی نه علي نه، جیداد نه اخلاص کی نه، بیماری پی راولي نه، د الله د ناراضتیا دلیل دی چې کله بنده نه الله خفه شي نو الله تی نه د سجدي توفیق والی. بیا سجده تندې الله ته نه لګي، دا د الله د ناراضتیا دلیل دی چې پنځه ټیمه د الله ته تندې لګي، شکر وباسه الله ته خوښي. او په دې پنځو ټیمو کې کله لګي او کله نه لګي، پته لګي چې الله ته ناخوښی، یو ټیم د تندې الله ځان ته نه پرېږدي. الله درنه د سحر د مانځه د سجدې توفیق اغوستی، سحر د الله تندې ځان ته نه پرېږدي، معلومیږي دا الله درنه خفه شوی دی چې ستا تندې الله ته نه لګي. څلورو منځونو کې لګي او د سحر په مانځه کې نه لګي. په اعمالو دې لږ سوچ وکړه، لږ فکر وکړه الله درنه خفه دی چې په څه وجه خفه دی چې تندې دې الله ځان ته نه پرېږدي. دا تندې الله بیا ځان ته نه پرېږدي. تا ته به څنګه پته لګي چې زما مونځ قبول شو او که قبول نشو؟ علما وایي د یو مونځ نه پس د بل مونځ توفیق درته میلاو شو نو دا د مخکني مونځ د قبلېدو دلیل